السلام علیکم ملګرو، تاسو به په خپله اقامه باندې د ټرافیک غرامه څنګه چیک کوئ. که تاسو مخالفه اخیستي او تاسو چیک کول غواړئ نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا طریقه ښیم. ډېر په اسانه باندې تاسو کولی شئ چې په خپله اقامه باندې د ټرافیک غرامه مخالفه تاسو چیک کړئ. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه شئ. دغه ویب سایټ درته ښیم چې په کوم ویب سایټ به تاسو دغه غرامه چیک کوئ او په خپله اقامه باندې یا د بل کس غرامه تاسو هم چیک کولی شئ. دا طریقه درته ښیم. زه د موبایل سکرین ته ویډیو شروع کوم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب د چینل نه سبسکرایب کړی نو دا د ځان سره سبسکرایب کړئ د نور انفارمیشن ویډیوز لپاره. د موبایل سکرین ته اوس دغه طریقه تاسو ته ښایو چې تاسو به خپله مخالفه غرامه تاسو څنګه چیک کوئ. نو تاسو په دوه طریقو باندې چیک کولی شئ. په ابشر باندې چیک کولی شئ او په یو ویب سایټ دی په هغې باندې هم چیک کولی شئ. خو هغه ویب سایټ ځینې ساعت کې کار کوي او ځینې ټایم کې کار نه کوي. نو زه تاسو ته لومړۍ طریقه د ابشر دا ښیم او بیا درته دغه ویب سایټ هم ښیم. صحیح شوه. نو د ټول نه مخکې به تاسو په ګوګل باندې کلیک کړئ یا په هر براوزر، خو تاسو په ګوګل کلیک کړئ او په دې کې به دلته ابشر ولیکئ. په دې سرچ کې به تاسو ابشر ولیکئ او سرچ پې کوئ. بیا په دې لمبي اپشن باندې کلیک کړئ ابشر. په دې چې تاسو کلیک کو دلته به ستاسو نه یوزر نیم او ستاسو پاسورډ غواړي. نو دلته به تاسو د خپل ابشر یوزر نیم او پاسورډ دا ورکئ. ما اوس په دې کې دا ولیکلو. دې کې به ستاسو یو کوډ راځي، هغه کوډ به تاسو په دې کې ولیکئ. تاسو موبایل ته به کوډ راځي. زما دې ته کوډ راغی 8890 او بیا به په دې لوګین باندې کلیک کړئ. دا به ستاسو ابشر تاسو سره کولی شي. بیا تاسو ته دا کته درې اپشنې ښکارېږي په دې اخري سر کې داسې د تیر دا نشان تاسو ته ښکارېږي. په دې به کلیک کړئ. بیا به په دې کلیک کړئ. په دې کې تاسو ته دا یو نشان چې راځي، دا نشان زه تاسو ته غټومه، دا ټرافیک ته په دې باندې به کلیک کړئ. راواغست. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو ستاسو سره به داسې انټرفیس کولی شي. تاسو چې د چا مخالفه ګورئ نو د هغه نمبر به په دې کې اقامې نمبر دلته ولیکئ. نو زه یو کس دی د هغه مخالفه ګورم. داسې به تاسو د اقامې نمبر ولیکئ او په دې لاندې اپشن باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو اوس به ستاسو ته راوړي چې څو مخالفه. نو تاسو دا 1600 ریال په دې باندې مخالفه ده. نو دغه طریقه باندې تاسو دا کتی شئ چې ستاسو دلته غټومه تاسو ته ښکارېږي 1600 ریال مخالفه په دې باندې ده. نو دغه شان تاسو کولی شئ چې تاسو مخالفه چیک کړئ د بل کس. او که تاسو خپله مخالفه ګورئ چې یاره په ما پسې شتی که نشتي نو تاسو به په دې دیفلا فیملی ممبر په دې اپشن باندې به کلیک کړئ. نو دا به ستاسو سره ستاسو ډیټایل راوړي. نو دا چې دی نو دا ابشر دی کې غرامه نشتی. په دې ما سره زما ډیټایل راوړ خو ما پسې غرامه نشتی، زیرو دی تاسو ته ښکارېږي. نو داسې تاسو خپله غرامه هم چیک کولی شئ او د بل کس غرامه تاسو هم چیک کولی شئ. ښه، زه اوس تاسو ته دویمه طریقه ښیم چې تاسو په دویمه طریقه باندې څنګه خپله غرامه مخالفه چیک کوئ. نو هغه ویب سایټ ځینې ټایم کې کار کوي او ځینې ټایم کې نه کوي. نو تاسو به په ګوګل کروم باندې کلیک کوئ او دلته به تاسو ولیکئ MOI چې تاسو ولیکئ داسې به یې سرچ کوئ. چې تاسو سرچ کوئ تاسو ته کته دا 3 نمبر ویب سایټ ښکارېږي ټرافیک. په دې باندې به کلیک کوئ. چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ دا به اوس تاسو سره یو بل پیج کولی شي. داسې پیج به تاسو سره کولی شي. په دې کې تاسو ته دا 3 نمبر ټرافیک وایلیشن ښکارېږي. په دې به کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دا اوس زما سره نه کولاویږي. دا ځینې ټایم کار کوي او ځینې ټایم کې کار نه کوي. خو هغه د ابشر باندې چې دی نو په ابشر باندې تاسو خپله غرامه چیک کوئ نو هغه طریقه صحیح ده او دا ځینې ټایم کار کوي او ځینې ټایم نه کوي. نو په دغه طریقه باندې تاسو خپله مخالفه غرامه چیک کولی شئ. خو تاسو په دې ابشر باندې کوئ نو ډېره په اسانه باندې کېږي. او دا ویب سایټ چې دی دا کله ستاسو سره کولاویږي او کله ځینې ټایم کار کوي او ځینې نه کوي. نو که ویډیو ښه خوښه شي نو زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ.